بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في العالمين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، عزاداران سید شهدا مظلوم کربلا، پروردگار عالم د موتاسو دغه عظیم عبادت خپل عظیم درگاه کې لو عبادت سره قبول و مقبول وګرځولې کی. پروردگار عالم د موتاسو دغه عبادت مو د پاره د اخرت ذخیره وګرځولې کی. پروردگار عالم د دې شپو رزق کوم رزق معنوي دی غو نصیب کی. د دعا استجابت بهترین ذریعہ د محمد و آل محمد ذات باندې درود دی. یمین نه ډک صلوات خاطر کو محمد و آل محمد باندې. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان تشریف فرما دي. زه نو همسن اور کمسن ورو سره څو خبرې مختصر غواړم بیان کوم. بسم الله. پروردگار عالم خپل لارې کتاب کې ارشاد فرمایي چې زمکې د پارا ټوکړې دي، ټوکړې ټوکړې حصے حصے دي، خو داسې حصے څخه متجاورات خپلو مانځو کې جوار کې دي، یو بل سره دي، هم سایه دي، هم جوار دي. دا کومې د زمکې ټوکړې حصے حصے کومې دي. وجنات من اعناب، اور دیکھے د انگور والا باغات موجود دی. ورپسې د پروردگار وی وزرع، اور دیکھے زراعت موجود دی. ونخیل، دیکھے د کجورو باغات. صفوان وغیر سنوان وغیر سنوان. خب دا کوم څه ونې دي د دیو کوم اصلي کوم څه منډ ورته ویلی شي دي نه مختلفې ځینې ونې دي غونه څانګې وتلي دي، اور چا ونې یوه څانګه دی، چا والا زیاتې دي، متعددې دي. پروردگار عالم دغه یو تصویر غواړي بیان کی د تکوین والا څه دغه تاسو مخکې موجود دی.
څه ځمکې کې موږ مختلف ټوکړې ټوکړې دي، ځینې ځمکې خاوره کې یو فصل خرو کیږي، بلې ځمکې کې فصل نه کیږي، یوه کې خروګ باغ وي، یوه کې خروګ میوه وي، یوه کې خروګ د ونې بوټي د ګلونه موجود وي، لیکن نورو ځمکو په نسبت باندې کله وګورو یو منځ کې اساسي فرق موجود دی. پروردگار عالم مخکې بیا وي یسقا بماء من ماء واحد، دا کومه ځمکه دی د دیو مشرب. یدود خلق محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. د دیو مشرب کوم ځینه دیو ته اوبه میلاویږي د یوه منبع دی، آب واحد دی. نفضل بعضکم علی بعض، مو پروردگار عالم فضیلت ورکو دیه که باز تا باز باندې من العقول، د کومه غ میوه دی، دغه کومه ثمره دی، غ کې ځنو والا نور په نسبت باندې کله ته مقایسه وکړي، رنګ، خوان، ذایقه، کیفیت د ټول شیان ځنو والا برتر دي نورو ځنو ثمراتو باندې. وان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پروردگار عالم د سوره رعد د 4م آیا کله اخر کې راورسیږي، د کومې خبرې مو بیان کې کوم امر دی دی کې هغه قوم څنګه یعقلون غ تعقل کې غ د پر دې آیات دي، نشانې دي د ما د قدرت ظاهره د دې څخه پورې ترجمه تاسو خدمت کې بیان کا. تاسو اهل مطالعه دی آئے چونکه پورا سوره ځانته یو مفهوم کلی لري، د یو پیکیج په شانته وي، یو هدف تعقیب کی دغه ټول آیات، هر آیه یو پیغام وي، بیا دغه آیات د سوره والا خپل منځو کې ارتباط لري، بیا یو هدف کلی دنبال کی وي. د دې سورې ابتدا څرنګه شروع کیږي او ادامه څرنګه لري، د پروردگار عالم د قدرت نشانی، د پروردگار عالم د ربوبیت علامات و نشانیان پروردگار عالم بیانې. ځمکې بیان کا څه دی باندې تاسو ګورو، مختلف ټوکړې ټوکړې دي، هم سیا اور هم جوار دي، لیکن یو ثمره یو په شانته نه دي، ځنو کې خام میوه دي، ځنو کې نشته، ځنو کې اصلا میوه شته دي. یوې ونې کې نن سبا تحقیقاتي دنیا دی د یوې ونې د یوې څانګې میوې مختلف دي چې ورستد د څو مختلفو ونې د پروردگار وی صدیق نشانیان دي صاحبان عقول اور صاحبان عقل دپاره. خوب کله تاسو لاړ شو قرآن دغه ظاهر اما د دې کلمه یسقا من ماء واحد، د ماء کلمه ما کله تاسو وګورو تعویل گفتگو کله کیږي، الله استقاموا على طریقه لاسقیناه بماء غدقا. قرآن آیات دی پروردگار عالم دی څخه چیرې دیو دی طریقې باندې خو استقامت کړی وی، مو به سراب کړي و دیو ته به مو اوبه ور کړي وی مای غدقا، هغه آب اوبه څخه ګوارا دي، غا خوش دغه خوان بهترین دی، د انسان مزاج سره سازګاری لري. روایتوں کے معصوم امیر المؤمنین نا روایت تی کله د دې تعویل ذکر کی ویڅ دی مای غدق نه مراد د مو ولایت دی، د مو اهل بیت ولایت دی، کچری د مو دی لیاره کې خود یو استقامت کړه وی، مو بدیو باندې د اب ولایت سکړی وغه بدیو باندې مو خلاولی وی. خو اب د اوبو رسول باندې سترګې وغړو، د امیر المؤمنین دغه د ولایت کوم کور دی، دی امیر المؤمنین کور کی صرف سترګې وغړو، امیر المؤمنین سره څوره
کسان دی خپل کور خبره ده کوم بیرون خبره ده نه کوم کور کې کومې زوجات دي څه زوجات مختلف زوجې موجودي سیده گفتگو نه دي غ اصلا ځان ته یو بیل گفتگو دي غ اصلا مورد بحث او سر اصلا دي کوم گفتگو غواړم وکوم غ کې څه اصلا هیڅ رب نشته غ ځان ته یو بیل مقام دي غ محسوم پکار دي بیان کې دغه عظمت او مقام لیکن د امیر المؤمنین سیدانه علاوه سلام الله علیها نه نور کومې زوجاتی غرشو وګورو دغه ټول ګرد امیر المؤمنین موجود دي حصے ټوکړې ټوکړې شته دي لیکن یو کې دغه ټول مرکز مشرب امیر المؤمنین دي لیکن سترګې مو غړو تاریخ د دې شي گواه دي اغا خزي اغا زوجي څنګه امیر المؤمنین سره د کور کې موجود دي دغه مقام دغه عظمت دغه منزلت یو نه دي دغه عظمت دغه مقام کلم غړو بیان کو اصلا تاریخ بلا بیان کړی دی چې هغه د امیر المؤمنین زوجاتو کې کوم مقام خداوند متعال کوم مقام جناب ام البنین سلام الله علیها تعبیر کړی دی هغه مقام سیدانه علاوه دغه د نور څوره زوجات امیر المؤمنین دي هیڅ نشته کوم مقام د ام البنین دی دا یو مشرب دی ماء واحد دی دا ماء غدقانه چار چپیر د دیو زندگی دی لیکن دغه مختلف متشدد کوم زمکه ټوکړې دي دغه کومې زوجات موجود دي د دیو والا مقام یو نه دی ویلې اخر څه باجه دی سبب څه دی بس اندی سبب حواله سره څو منټه تاسو مزاحم شولم بیا تاسو زحمت ختم دی یو شی علت کلم وګرځو غ علت مقام اور منزلت امامت در کونه دی اور دغه هضم کونه دی ور جناب سیدہ فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها دا بی بی د مدافع ولایت څخه ورته ویل شي واقعا دا کلمه خپل شرمندگی څه دا دفاع د ولایت بی بی کوم شان سره کړی دی د هغه یو پرتو یو جاریکا یو سپړې کوم چې ګورو غ ام البنین بی بی وجود کې موجود دی دغه بی بی عظمت سره لري د دې عظمت یو دوه جملې تعداد څه دي خبرې تاسو ته کې دي شي دغه کوم همسین ورونه دی خو د پاره څو دغه بیبي کوم دی د هغه بیبي دي چې کله سیده دنیا نتی امیر المؤمنین ته وی چې یا علي مانا ورسته بیا واده وکړه خو کله انتخاب ته کې غدا تا کار دی خو انتخاب کې بیا د دې شي خیال وساته چې هغه خځوي څخه باندې د ما بچی ګران وي دا بچی ورباندې حسنین سره مینا کی زینبین سره مینا کی محبت کی د بیبي تاسو په لحظه مطالعه یو اصلا نما فاطمه دی فاطمه نما دی قبیله کلاب سره رابطه لري تعلق لري ارس کوم مخکې چې د کوم خاندان دی څو د چوک دی د پیغمبر دغه کومه د سلسله دی چې هاشم نه شروع کیږي هغه د کلاب دغه سلسله د پیغمبر هغه نیکونو ته رسیږي دا خاندان سره تعلق لري د هغه بیبي څخه کله تدی وصل وشي امیر المؤمنین سره ځنې خبرې چھوٹا مو بڑی بات والا خبره دي ځنې خبرې مو بار بار اورو ځنې خبرې ځنو نه اورو کیدای شي مو دپاره د شی قابل درک نی والله قسم شریف و مولا غوندې توجه کو دی بیبي شان و منزلت دور عظیم دی دور بلند دی څه انسان تصور نشي کولی دا بیبي یعنی امیر المؤمنین زوجه شونه مگر دا شوخی دی دا ټوکی دی څه د علي کور ته راشي هغه ځای کې څه کوم ځای کې کوم کور کې سیده صدیقه کبرا زندگی کړې دی دغه بیبي د هغه علي زوجه واقع شي دغه بیبي د هغه چا مور دی څنګه حسنین دي هغه دپاره فرشته جبرائیل رسي خدمت دپاره د هغه چا کور کې د علي زوجه قرار کیږي څنګه د جبرائیل رسي هغه کور دی څه اجازت خلی
د هغه کور بیبي ته دغه نصیب کیږي سرشي زینبین مور وګرځيږي د حسنینو مور وګرځيږي د امیر المؤمنین زوجه وګرځيږي دا دوره لوی مقام دی دا دوره غټ عظمت دی چې موږ تصور نه بار دی ډېر اورو کې دي یا نه دي ذکر شوي یا ذکر شوي دي تاریخ ډېر زیات خود یو کتاب تنقیح المقال ته لاړ شو دي ته مراجعه وکړو داسې خبرې لیکلې دي چې حیران شي انسان دی بیبي متعلق دا بیبي ټولو نه پیله کله واده وکړي ما نامه بدله کړو تاسو ټولو دا اورېدي ما نامه ته فاطمه نامه یو د بیبي وفا درته بیان کوم د بیبي ایثار بیان کوم د بیبي شجاعت بیان کوم د بیبي دفاع از ولایت د بیبي کوم یو پهلو انسان ذو ابعاد شخصیتی دا کوم انسان ګوري ادب کې د ادب معراج دی دغه بیبي د هغه بیبي دې څه وي ته ماته فاطمه نه ماما خلو ویلې هسې نه وي تاسو ماته فاطمه نه ویو حسن حسین خپله مور یاد شي دا څومره لویه جمله دی دوره په ادب بیبي دې نه غواړي د نامې سره د بیبي هغه جسم ته د هغه زړه ته ټیس ورسېږي خو د امام کله وصیت بیبي ورته وکړه کله د امیر المؤمنین ضربت وخوري دغه بیبي کوم شان سره لکه پروانه شانې تاویږي الینه داسې تاویږي کله چې اخیری وخت راشي مولا ورته وایي چې ام البنین تا واقعا حقیقت سره ما اولاد دپاره مادري وکړه د مور کردار واقعا انجام که ته ادا کړو عالي جمله دی یو مبالغه نه کی کلام کی یو چا څوره ظرفیت استعداد و صلاحیت دغه منزلت وي هغه مطابق گفتگو کی چا څوره وزن وي دغه انغوره وزن دغه کور بیانوي دغه بیبي ته وي تا واقعا د ما د بچیو مادري وکړه د ما د حسنین و زینبین مور حق ادا کړو امام حسین مظلوم کربلا کلا مدینه نزدیک مختلف رخصتی دی رخصتی کلا جناب ام البنین سرا کینو راشی دوی جمله کړي دی وا جمله ورته یا امه نه وی ورته یا ام البنین او ما موري پهلا لسونه امام اس ور پاری دعا وکړه خدای ته جزای خیر دی رکا دا دوی وکړه بیا ورته ورستوي چې ګرانې مورې تا مو ډېر خدمت وکړه د مو مادري حق د ادا کړو امام گفتگو دی والله امام معصوم گفتگو دی دغه ټول هېڅ جملې نه وی د صرف د امام دغه یوه دعا څه ورته وایي یا د یوه کلمه مور ټکی استعمال کوله دا بیبي دپاره کافي و دغه عظمت دپاره کافي و ویلې وجه دا دی چې د بیبي دوره ولایت متعلق شناخت و دوره پویه وه دوره د خپل وجود حصه ګرځولې وه چې امام طرف نه ورته سند میلو شول تا واقعا د مو خدمت وکړه د مو مور حق د ادا کړو مور حق د ادا کړو یو مینه ډاک صلوات ختم کو محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم یو موضوع تاسو حواله دی امام عقیل ورور روړی غته وی چې ما دپاره د یوې ښځې وګوره دا صفتونه وي تاریخ ذکر کړي دي دا صفات ورکې موجود وي دې صفاتو مالکه ښځه ما دپاره وګوره خو د ذکرونو نه پیله اشکال هم دا دی مګر امیر المؤمنین غه هر یو شي علم نه لري اګاهي نه لري مګر غه د عقیل څه نسب شناس دی مګر علي نسب شناس نه و مګر علي ته پاته نه و علي دغه کار ویلي کی تاریخي څه سبب ډېر شیان ډېر مشکل د مو د یوې جملې سره حل کېږي که دا مسله حل شوه ډېر مسایل هغه شرطونه کله بیان کړو عقیل ورته وي څه مګرانه وروره دا شرطونه خو صرف سړیو کې وي ښځو کې دا شرطونه خو نشته اهل مواسات وي اهل ایثار وي موحد خاندان سره تعلق لري شجاع وي ولدتها الفحوله
دا چا نه دنیا ته راغلی وي فحوله شجاع دلیر یو ټکی بلون شته تاریخ ولوده ولود ټکی بیبي دپاره استعمال دی یعنې هغه څه کثرت اولاد رو چیختنوي اولاد کثرت هغه وجود کې موجود وي ځینې خاندانان هغه وي خاندانونو کې پته لګېږي چې دغه اولاد حوالې سره کثرت اولاد دي که دیونه د ښځه وکړه د تا به اولاد کثیر وي امام باقاعده دا جمله کې ورته وي څه لیتلدلي فارس ما دپاره یو شجاع زی متولد کی گفتگو دی تربیت اولاد حوالی سره دغا واختاروا لنطفكم فإن العرق دساس تاسو انتخاب وکو نطفه د پارا د نطفه کومه دی دا غواړو قرآن آیتی که څه تاسو ښځې تاسو د پاره څه دي حارس دي خو دا جملې انسان لاړ شي گفتگو وکړي قرآني گفتگو دی ځمکې په مثال دی دکې ځمکې کې تاسو کله غواړو دغه تخم گذاري وکړو قرآن دوي تاسو مختلف آیاتوں کی روایاتوں کے موجود دی تاسو اختیار کو انتخاب کر شو انتخاب وکړو خپل نطفه د پاره ویل فإن العرق دساس اصل ریشه دغه دساس دی یعنی دا اثر لري دغه اثر لري امیر المؤمنین دوره لوی انتظام کړی دی والله وخت نشته چې تاسو ته یې یوه جمله بیان کړې وه څه عالي دور انتظام کی څه دپاره صرف یوې جملې دپاره عقیل او د ما ګرانه وروره زه غواړم چې د کومې بیبي انتخاب کوم غمه دپاره بچی پیدا وکړي زخرن للحسین غه حسین دپاره ذخیره شي زخرن للحسین دا د ما ورور حسین هغه 61 هجری کې امام رخته دی غدا پارا امام خیث اثر لري اثر د امام یو کلام بیان کوم امیر المؤمنین یو جان کې محمد حنفیه دویڅ زوی مخکې شاه ورته ویڅ بابا جان کوم جنگوي تمام مخکې کې حسن حسین ته څه نه وي څه مخکې کې ورته ویڅ محمد حنفیه ته د مازی حسنین د پیغمبر بچی ته مازی حسنین د پیغمبر اولاد دی دغه بچی دي مخکې ورته امام سوي محمد حنفیه دا دوه بچي د مسترګي دي ته د ملاسي کله سترګو به تکلیف راشي بیا لاس ورباندې چیغللی شي دا مسترګي دي لاس یې لاړ شه دیونه دفاع وکړه بیا امام ورته دا جمله کوي دغه کومه کمزوري ته وښیله د دې وجه نه د تا مور صفتونه یو صفت د تا وجود کې منتقل شوی دی دغه گفتگو د وراثت والا صفات و کمالات څرنګه منتقل کیږي لذا دغه امیر المؤمنین دغه کومه زوجه دي د ولایت مدافع ولایت دغه د شجاعت پیکر دوره لوی معرفت دی ولایت لري دغه امام زین العابدین وی څه ناستې کور کې عبدالله رنوزی کله رنوزی امام استقبال تپاسی امام ودرېږي امام ځان سره غاړ بسي امام کله راشي دغه وګوري ګریه اور بوکا کی ورته وی څه وجه دی څه سبب دی چې ته د ګریه کې وی مولا د دې میاشتې کې پروردگار عالم علی کے ساتھ دعا ځلې محزون اور مخموم کو مولا پوه شو ورته وی څه سبب دی څه وجه دی وی ګرانه مولا د خپل نیا حجرې نه وتلو څخه دروغ پرواز کړی دی ام البنین بی وفات شولا وی روایت جمله داری و ابقا بقاء عالیا امام زین العابدین اوچت اوچت آواز سره ګریه وکړه ژړی وکړه دغه عظیمه بیبي امام د دې شان اور منزلت کوم شان سره تاریخ لیکلی دی د هغه بیبي دی صدی د امیر المؤمنین د هغه کربلا کوم د مولا ارزو باندې څرنګه عمل کړی دی
یو بچی نه، دوه نه، درې نه، څلور بچي. تاریخ داسې لیکلی دي. ګوره د دې بیبي امیر المؤمنین ورسته کله دا کاربلا ته دغه قافله ځي، مولا شهید شوی دی، حسنین امام حسن مجتبی شهید دی، حسین مظلوم کربلا روان دی. خب بیبی بالاخره کوم سن کې د ضرورت سهارې ورته. خب یو بچی ورسته وه، دوه بچي ورستی، درې بچي نه، څلور بچي. د څلور بچي هغه دي چې صرف چونکې دغه کوم قمر منیر بني هاشم دغه امام کربلا کې کچېرې د امام ولا هغه د خورشید نور نه وی، نو تاسو به د دې قمر نور کائنات کې کتلی وو. کچېرې د دې قمر نور نه وی، د دې ورونو مقامات به مو لیدلي وو چې دا ځان ته غټ فقیه محدثان وو، د ټول مېړني علمدار څومره نسل دی هغه کې یو خاص څوک داسې نشي ویلی چې هغه د ولایت لارې نه منحرف وي. اور عبدالله څه د امام زین العابدین علیه السلام څخه ملاقات وشي، دا د ابوالفضل عباس علمدار لبابا نه، حضرت لبابا نه دغه ځای دغه پاتې وو چې دا کربلا ته هم نه دی لاړ. نسل اندونه جاري دی د میراني عباس والا. ټول یو فقیه یو محدث دغه ځان ته قبیله دی، ټوله سلسله دا درې ځان ته ورونه کوم دي، دا معمولي نه وو. خو چونکې کله اونګې رڼا وکړه دغه ستارې اسمان ولایت کې بیا فنا شو، د دیو نور فنا شول. هغه اونګې وه، هغه اونګې د کوم اسمان ولایت کوم مېړنی عباس وو، نور دوره وو څه دا خو نوره پرېږده. امام نه ورسته څوره اصحاب دي، څوره د امام بني هاشم دي، ټول د دې اونګې نور کې غا ستوري فنا دي. وإلا که مېړني عباس دغه اونګې د ولسمان ولایت نه وی، علي اکبر ځان ته مقام لري، منزلت لري، حضرت قاسم علیهم السلام مقام و عظمت لري، لیکن دوره مقام د دې مېړني دی چې ما او تاسو څلورم امام د څه وي، انا للعباس عند الله عز وجل منزلة یهبط بها جمیع الشهداء یوم القیامه. ټول څومره شهدا دي قیامت ورځې باندې اسمان ولایت کې دی دوره سفر معراج ته ورسېدلو. هر یو شهید دی راه ولایت کې دغه ارزو کی غبطاب کی. ای کاش موته د مېړني دغه مقام میلاو شوی وی. چېرته نه دا داسې هېڅ ورسته څه ورستیبالي نه لري، نه د مور تربیت وو، عملي تربیت به والبنین وو. د دې بیبي وو دوره زحمتونه وو. د هغه بیبي بس یوه جمله کوم بیا مو خدای مال. جناب ام البنین بیبي دا به راغلله کربلا نه ورسته، باقي کې به څلور قبرونه جوړ کړو، د قبرونو صورتونه به جوړ کړو، بیا به غځې کې د کاربلا مقاصد او اهداف بیانولو، کربلا به تبیین کوله. دغه اورېځو نه یوه اورېځ دی بیبي حسب معمول باقي یې کې دی دې ټایم کې یو لاین څه ماروان نومیږي هغه راغللو. خو دې ماروان په باره کې لیکي چې د هغه کس دی چې د خپله وي چې تاریخ کې د ما زړه چا محموم نه دی کړی، زه چا نه یم ژړولی. هغه کس دی چې تاسو ته پاته دي پیغمبر زمانې نه تا دا څه دغه کوم حالات تیر شوي دي او کوم ظلمونه اهل بیتو سره وی چې کله بیبي دغه سوز او ګداز سره د بیبي نوحا واورېدله، ویلې تاسو ته پاته دی دا شاعره بیبي دی، د ادیبه بیبي دی، د خاندان سره تعلق لري. وی چې یو ځلې د دې مروان ګوټنو کې طاقت ختم شو، سست شوې، ودرېدل، نشي تللی مخکې، وژړېدل په راټو راټو، ګریې وکړه، بوکۍ وکړه. دغه ژړا دغه بوکۍ وکړه د بیبي هغې مرثیې سره. کله چې مدینې باندې حمله وشوله
ما دې ټوله مقدمه یوې جملې پر دي. کله مدینه باندې حمله وشوله، یزید ملعون درو کارو کې یوه واقعه کربلا، یوه مکې باندې حمله اور لګونه، دریمه واقعه حرا، کله حرا واقعه وشوله هغه دپاره فوج راشي مدینې ته، نو دې کمانډر سره یوه بخشنامه دي، هغه کې دوې خبرې لیکلي دي ورته. پهله خبره دا دي څوره مدینه کې کورونه دي دغه ټول ناموس مال هر یو شی تاسو دپاره حلال دی، یو کور داسې دی چې هغه ته تجاوز ونه کړو. هغه د څلورم امام زین العابدین سید الساجدین کور دی، هغه ته تجاوز ونه کړو، یا بقول محمد حنفیه کور ته هم تجاوز ونه کړو. دا یو خبره وه. دویمه خبره دا وه چې مروان د ما حکم نه سرپیچي کړي دي، هغه قتل کو خو قتل مصلح کو، بیا دغه څوره خاندان دی هغه اسیر کو، هغه سره راولو. د خبر ورسېدلو مروان ته، مروان څه وکړو، شپې ټایم دی راغلل، د څلورم امام دروازې وټکوله. کله یې وټکوله لږ امام روته تاخیر سره ورته وي څه دپاره راغلی، د ما خدای سره راز و نیاز کې مو خېل شولې. وی مولا ما اوریدي دي چې د تا کور امن کې دی اور مدینه کې بل هیچا کور د امن نشته دی، که چیرې کېدلی شي ما اهل و عیال د ما بچیو ته د کور کې پناه ورکړه. زه سړی یم، زه بچي ته وځم، پټ بشم، د صحراوانو ته به وځم، خو مسه د خپلو بچیو او د ښځو فکر دی. داسې کور چې دشمن هم دې کور نه علاوه بل چا نه د ښېګړې امید نه ساتي، د خوالي امید نه ساتي. داسې کور تاسو دپاره دا جمله کوم، دغه کوم ذکر دی چا مقام کې ناست یو وي څه شپې ټایم ځکه انتخاب کوم اولاد زه ته ما ونه پېژنې، زه تا ونه ګورم، یو بل ونه ګورو. ما ته صرف د ما بچیو د ما ناموس اجازت راکړه، ماغه ما کوه وي څه امام د ورته وي څه راوله خپل اهل و عیال مو کور ته راوله. امام غنه ورسته د مروان ولي باندې لاس چیخلله، تا هم کور ته راتلی شي، تا ته هم امن دی. دغه بچي ښځه راولي، مروان هم راشي، پنځه میاشتې دغه خبره دغه ادامه لري. دغه وخت